سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را الله تعالی علم دې په مراد خپل سره په معنا د حروف باندې تلک دا چې دی آیات الكتاب آیاتونه د کتاب دی د قران دی والذي وغا انزل اليك من ربك چې نازل کړی شوی دی تا تر طرف دربستانه الحق سچ دی حق دی اختیار دی ولکن اکثر الناس لا يؤمنون ولیکن زیات د خلقونه ایمان نه وروړي الله الذي الله پاک غذات دی رفع السماوات چې اوچت کړی دی اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنو ترونه چې تاسو وینئ دی لرا ثم استوى بیا متمکن شو الله تعالی علی العرش په عرش باندې استواء علی العرش مسله ده متشابهات صرف الله به پويږي وسخر الشمس والقمر او تابعدار کړی دی انور اوس پګمه کلون ټول یجري چلیږي لاجل مسمى تر د نیټه مقرره پورې یدبر الامر تدبیر کوي الله تعالی د کارونو یفسر الآیات بیان آیاتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دې لپاره چې تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین وکړئ وهو الذي ولا پاک غذات د مد الارض جراح کو دي د زمکه غړولې د زمکه خوره کړي د زمکه وجعل فيها و خودي دي په دې کې رواسي درانه بوجونه مراد غرونه دي وانهار اولي ومن كل الثمرات او د هر قسمه میوونه جعل پیدا کړی دی فيها پدې کې زوجین قسمونه اثنين دوا یو شل لیل النهار پټوي الله تعالی پښپې باندې ورځ لره ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لآیات خامخ نشانات دي لقوم يتفکرون دا خلقو د پاره چې فکر کوي او فل ارض او پزمکه کې قطعون ټوکړي دي ټوټې دي متجاورات دي او بل سره نختی دي وجنات و باغون دی من اعناب دا انګورو ټوکړي دي دیو بل سره پیوستی دي پلیټس ته مراد دي کم چې د زمکه د لاندې دي او قطع متجاورات او دا ته هم مراد دي چې په دې زمکه کې بعض حصے یعنی ټول زمکه د یو بل سره حصہ در حصہ تقسیم دا خو د یو بل سره پیوستی ټول زمکه د یو بل سره نختی ده د یو بل سره لګیدلې ده وجنات و باغون دی من اعناب د انګورو و زرع و پټی دی فصل دی ونخیل و کجور دی سوینوارن خاخونو والا دی و غیر سوینوارن و بغیر د خاخونو دی یسقا داو بکی دی شي خړو بولې کیږي سرا بولې کیږي بما واحدن په یو قسم وبو ونفضل من غرقو بعض رضي على بعض په بعض باندې فلو کله په خوراک کې ان فی ذلک یقینا بده کار کې لایات خامخانی شانات د قومي عاقلون دا خلق د پاره چې د عقل نه کار اخلي وان تعجب او کت تعجب کیف عجب قولهم ناشنا د دوی خبره که تعجب کړه د دوی د خبرې نه تعجب کاغه دادا ایدا پاغه وخت کې کنا چې شو مونږه او ګرځو مونږه سفرنا ترابن خوریا ان مونږه په خلق جدید باندې پیدائش کې بیا به پیدا کیږو اولئک الذین داغ کسان دي کفرو چې دوی انکار کړی دی پر رب هم د خپل رب نه او اولئک او دا خلق چې دی الاغلال توقنا فی عناقهم د دې پسټونو کې به او اولئک او دا خلق اصحاب النار خاوندان د اور دي هم دوی فی په کې خالدون همیشه به ويستعجلونك دوی زرغون استانا بالسيئات عذاب قبل الحسنة مخکد خوشالينا وقد خلت من قبلهم المسولات ويقنا ترشوي دي مخکد دوینا المسولات عذابنا وإن ربك ويقنا استعرب لذو مغفرة للناس مسولات نمونه عذابنا نشانات امثله مثالنا یقینا استعرب خامخا خاوند بخنه د خلکو د بار اعلی ظلمهم سمع ظلمهم سره د ظلم د دوی نه وان ربک یقینا استعرب تل شدید العقاب خامخا ډیر سخت عذاب ورکون کړي ويقول الذين ويا كذن كفروا كافرون لولا انزل ولن نازل ولکیږي علیه پد باندې آیت النخا من ربه د طرف درب د انما خبر نه ده بلکې دا انت منذر انت يرون کې خبرداري ورکون کې
ولکل قوم هاد او د هر قوم د پاره یو هدایت کوونکی وي یو پیغمبر وي ولکل قوم هاد راهنما وي الله يعلم والله تعالی علم دې ما پاغه تحمل وجوجتوي كل انثى هر زنانا هر مؤنث یوازې په انسانانو کې نه وما پاغه عالم دې تغيض الارحام چې کموي رحمنا وما تزداد وغه چې زیاتوي رحمنا بعض اندام کم دي بعض اندام زیات دي ګوتې څلور دي یا شپږ دي دا د الله کار دی وكل شيء نور یو شی عنده دا غسرا به مقدار په یو اندازه دی عالم الغیب عالم دی په غیب باندې او شهادت او په ښکارا باندې الکبیر المتعال لوی دی او چت دی الکبیر المتعال متعال دی د عقلونو د انسانانو نه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير سواء برابر خبره د منکم استاسنا من اثر القول چوک چې پټي خبره و من هغه چوک جار به چې ښکارا کې خبره و من هغه چوک هو مسرف مستخفم بالليل چې پټ د شپې وساربم بالنهار روان دي د ورځې یا ښکارا دي د ورځې له د انسان د لپاره معاقبات پیردار دي من بین یده مخکی ددنا و من خلفی ورستو ددنا یحفظونه من امر الله حفاظت کی د الله په حکم باندې دا د حفاظت دعا هم دي چرته گاڑی ته خيږي و پیری دا وایا موټر سایکل ته خيږي و پیری وایا زبیا الله رب العزت په حفاظت کوي و پیری دا ویل غواړي یحفظونه من امر الله پوری ان الله بشک الله تعالی لا یغیر نبدل ما حالت بقوم چې په قوم باندې حتی تر دې یغیرو چې دوی بدل کې ماغه به انفسهم چې ردی په ځانونو باندې وي و اذا په وخت کې اراد الله چې اراده وکړي الله تعالی بقوم په قوم باندې سو د تکلیف د مصیبت د عذاب د سختۍ د تنګۍ د فقر د غربت فلا مرد له فنشتري واپس کون کې داغي وما لكم ونبوي وما لهم ونبوي لپاره د دوی من دوني بغیر د الله تعالی نامه وال څوک امدادي مددگار هو الذي الله پاک غذات دی یریکم البرق چې خیتا سو تبرخنا خوفا ير د مسافر د پاره وطمعا او امید د زمیدار د پاره وينشئو چې توی الله تعالی صحاب الثقال وريز درنه ويسبح الرعد تسبيح وي رعد د اسمان دا کړس به حمدي د الله تعالی د تعریف سره او ملائکه فرشته من خیفتی د یری د الله تعالی نه ويرسل علیه الله تعالی سوائق تندر فيصيب رسوي بها دا منغه چاته شاو چې غواړي وه موته یجادلون فی الله جګړه کوي د الله تعالی په باره کې وه او د الله تعالی شدید المحال ډیر سخرانی اونکې دی له دعوت الحق د الله تعالی د لپاره حق دعوت ته حق دعوت ته دین حق ده دین الحق والذین وغکسان يدعون جرابل عبادت کی من دون الله بغیر د من دون بغیر د الله تعالی نه لا استجیبون لهم بشیء دوی جواب نشي ورکوله لهم دوی ته بشیء د هیڅ شي يدعون چې دوی بندگی کوي ښا بندګۍ کې ټول خبري راغلي که سجده ورته کوي او که دعا ته غواړي اوس صرف دا خبره کول چې يدعون را مدد شو ورته وي جو کرا مدد شو ورته نه وي او د شي ورته وي چې ته خدای نو بس بیا به کافر نه یې کرا مدد شو ورته نه وي او سر وتاسي په سجده کې غیر الله ته نو کافر بنئ سو را مدد شو چې بندگی کوي عبادت کوي کاغه د رکوع په شکل دا او کده قیام په شکل دا او کده قیدې په شکل دا او کده سجدي په شکل دا او کده را مدد ش په شکل دا او کده دعا د غوښتو په شکل دا خو چې بندگی کوي د الله نه علاوه عام خبره يدعون يعبدون ټول تفاسیر معنا کوي چې دوی عبادت کوي من دوني بغیر د الله نه لا استجیبون جواب نشي ورکول اغیلهم دي کافر وتا بشیء دهیت شي ها الا کباست کفای مگر پشان د خورون کې د لاسونو چې لاس یو بوته وګد کړي او وبوته نږدې نه دي دغه مثال د کافر دی چې د بغیر الله ته आवाज کوي
مگر پشان د خورون کې د لاسونو خپل ویل الماء او بوتل یبلغ جراور شي دا او په خپل فاه د دخلیتا وما هو او ندی دا او به بالغه رسیدون کې دتا وما دعاء الکافرین نه در بلنه نه دی आवाज د کافرانو الا فی ضلال مگر په خطای کې دی په گمراهی کې دی ولله سجده وکوي ان شاء الله ولله ولا پارد الله یسجد سجدی کې منغه څوک او په سماوات چې په اسمانونو کې دی ول ارض په زمګو کې دی توان په خوشاله وکره او په زور توان په خوشاله باندې سجدي کوي اسمان والا ځکه دا غي عبادت بغیر د مشقت نه دی وکره او په ناخوخه زمکه والا ذکر دوی په عبادت کې مشقت دی تکلیف دی وظلالهم د دوی سوري سجدي کوي زلال من يسجد لله ايضا تسجد لله سوري الله ته سجده کوي بالغدو ولا سوال سبا او بیگا قل تو يا نبي الاسلام من رب السماوات والارض څوک دې رب د اسمانونو د زمکو قل تو يا الله الله دې قل تو يا نبي الاسلام افتخذتم افستازنی ولیدی من دونه بغیر د الله نه اولیاء معبودان مددگاران اولیاء دوستان امدادگاران لا یملکون غی اختیار نه لري لانفسهم د خپل ځان د پاره نه فان د فیدی ولا رسولو ولا ضرر او نه د ضرر لري کولو قلت و نبی الاسلام علی استویلاما ای برابر دی وړوند ول بصیر ولیدونکو نه برابر نه دی لا یستویان مثلا ام هل تستوی الظلمات والنور ایا برابر دي تیارې او رڼاګان رڼا ډېری تیارې او رڼا برابر نه دي ام جعلوا دوی ګرځولې دي لله لپاره د الله شرکا شریکان خلقو پیدا کول کې د شریکان کا خلق په شان د پیدا کولو د الله تعالی باندې دا چې خونه د استفهام انکاری دي هغه پیدا کول نشي کوله فتشابه الخلق مشابه شدا پیدائش علیهم په دوی باندې قلت هو يا نبي الاسلام الله خالق كل شيء الله پیدا کون کې دار یو شی دی او هو الواحد القهار دغه الله یو دی زبردست زورور دی انزل نازل من السماء د اسمان نمانو بفصالت چلیږي او دیتن کندي بقدرها په خپل اندازه فاحتمل السيل زبد الرابيه او چت کی دا وب زګراتلن کې ومما وغيقدون جدي بلي عليه پاغه باندې چيدي ګرمي عليه هغه فنار پور کې سونا ابتغاء حليدن په طلب د کالی جوړولو باندې او متان یاد د سامان جوړولو زبد زګ د مس دوه د پشانه فرمایي چې د زګ حیثیت نشته او بپټی دي حیثیت د وبو ده زګله پوکې ورکه ختم د کفر کا هرڅونه ډیری د دې مثال د زګ ده او کفر کا هرڅونه ډیری د دې مثال د خیری ده سونا نخکاری او غن ډیر خکاری كذلك ادارنګي يضرب الله الحق والباطل بيان الله تعالی حق او باطل فاما الزبد فصرت ذزق فيذهبون لالشي ختم شي جفاء بیکارا واما ما ينفع الناس وهرغ شي فائدہ رسي خلق تا فيمكث في الارض دای شاریږي پزمکه کې كذلك دارنګي يضرب الله بيان الله تعالی المثال مثالنا للذين داغ خلق د پاره استجابوا لربهم چې حکم یومنه د خپل رب الحسنى بهترida والذين وغكسان لم يستجيبوا له چې حکم قبول نکد الله تعالی لو ان لهم کچری بالفرض شید پاره د دوی ما غت فی الارض چې پزماکه کې دي جميعا ټول ومثله د دې پشان ما هو د سره لفتدو به نو دی په فدیه کې ور کیدا اولئک ادا کسان لهم لپاره د سوء الحساب ارسخ حساب دی او مأواهم النار او جهنم زه ردی دوزخ دی او بیسل میه ډیر خراب زیاده وسیدو دی دوزخ ډیر خراب بچونه ده ډیر خراب بستر ده ډیر خراب کور دی افمن افسغسو یعلم چې پوهیږي انما یقینا انزل الیک انما یقینا غت انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک طرف درفستان الحق حق دی سچ دی اختیار دی کمن
دې کې دې شي په شان دا چې هوا ما چې اړوند دي نه نشي کېده انما خبرنا ده بلکې دا يتذكرون نصيحت قبل اولو الالباب خاوندان د عقلونو الذين غكسان يوفون جدي پرکی بعهد الله وعده الله تعالی ولا ينقضون الميثاق ودينما تيواده بترک الايمان او الفرائض د ایمان یا د پرې خودو په وجه د ایمان یا د فرایض د پرې خودو په وجه والذین او داغه کسان دي سلونه چې دی پورا کوي ماغه امر الله بي ايو سورج حکم کړی دی الله تعالی د پیوس کولو ایمان وعده خپل ولی وغيرها ويخشون ذو يريغي ربهم د خپل ربنا ويخافون ذو يريغي سوء الحساب د سخ حسابنا والذین وغکسان صبروا چې صبر کړي دی ابتغاء وجه ربهم لپاره د طلب د رضا د رب د دوی واقاموا الصلاه او قائمې دوی منځ قائم کړي دی منځ او انفقوا خرج کوي مما داغتنا رزقناهم چې موږ ورکړي دی دوی تاثیرن په پټه او علانیت او په ظاهره ويدرؤون او دوی د فقې بالحسنات پنه کې باندې السيئات ګناه اولئک ادا کسان لهم لپاره د دوی عقوبت دار انجام د کور د آخرت دی خان جام د کور د آخرت دی هي جنات عدن دغه خان جام څه دی جنتونه د همیشوال دي يدخلون دوی په داخليږي هغه ته ومن هغه څوک په داخليږي صالح جنې کان من ابائهم د دوی د مشرانو نه وازواجی موددی د زنانو او ذریاتی موددی د کشرانو او الملائکه يدخلون او فرشتي به داخلي علیهم دوی ته من کل باب د هر دروازې نه سلام علیکم سلام دی پتا سبحان دی بما صبرتم په سبب داغه چې تاسو صبر کړی فنعما عقبت دار نو ډیر خده د اخرت کور والذین وغکسان ينقضون جماعت عهد الله وعده الله تعالی من بعد ميثاقه رستر مضبوط ولود دینا ويقطعون او کټ کوي ما امر الله به ايو صلاه حکم کړی دی الله تعالی دا غي د پیوس کولو ويفسدون في الارض دي فساد کې ورانه کې پزمکه کې اولای کدا کسان لهم اللعنت رضی پر لعنت دی ولهم سوء الدار اور دې پر خراب کور دی الله تعالی یبسط الرزق فراخ کی رزق لمن لپاره داغه چا شاو چوغړی او يقدر تنگوي او فرحو دي خوشالي کی بالحیات الدنیا پجوند د دنیا باندې ومل حیات الدنیا او د ژوند د دنیا په آخرت په بدله د آخرت کې فی الاخرت په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر لګ فائدہ دا ويقول الذين كفروا ويا کسان چې کافران دي لولا انزل عليه ولن نازل ولکیږي په د باندې آیت النخمر ربي د طرف درف دنا قلت دوی ته وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الله بشک الله تعالی يدل بالارکی من غزو کو يشاء جوړي و یادی لار خیمن الی خپل یاد هدایت کی الی خپل ځان ته من هغه چاته یا نه چې هغه رجوع کی الله تعالی تعالی الذين هغه کسان امنو چې مان راوړل دی او تطمئن قلوبهم مطمئن دي ردینا بذکر الله د الله په یاد الا خبردار بذکر الله د ذکر د الله تعالی باندې تطمئن القلوب مطمئن کیږي زړونه الذين كسان امنوا جيمان راوړل دي او عملوا الصالحات نه کمال کړی دي توبه لهم خوش خبری درته د پاره خوشحالي درته د پاره زیره درته د پاره بشارت درته د پاره وحسن ما ابو خسته زه د وسیدو د کذالک دارنګ ارسلنا کا مونږ لګلې ته فی امتن پتا سی امت کې قد خلت چې تیر شوی دی من قبل امخ کې ردی را اممون ډیر امتون لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک اجد ولولی فتوی باندې هغه چې مونږ را لګو ته تا او مودو یکفرون بالرحمن انکار کې د الله تعالی نه قلت دوی ته وای هو ربی غزم رب د لا اله نشتر لایق د عبادت الله مگر د غزاد دی علیه توکلت پاغه می پر وسه کړی دا ویلیه متاب وغت رجوع کو ما غت می رجوع ده ولو ان قران نو کجری قران سویرت بیل جبال والو زول کی ده شو پد سر غرنا او قطعات یاش لول کی ده شو به الارض پد باندې اسمکه او کل ما یا خبر کی ده شو به پد سر الموت د مړو سره دوی بیام نو منله دوی بیام نو منله بل لله الامر جميعا بلکې کار د الله تعالی د پاره د ټولو افلم یئس الذين امنوا اے ندی نا امیدا افلم یئس الذين
افلم يعلم الذين یا افلم يتبين للذين ایا نه د ښکار دغه کسانو د پاره امنو چې مؤمنان دي لو يشاء الله کجره وغوړي الله تعالی له الناس جميعا هدایت بو ګټولو خلقو ته ولا يزال الذين كفروا همیشه به کافران تو سویب هم جرسی کی بدوی تابع ما سنعو ددی دا عمل پا وجہ قاریات سخت تزاغ و تحلو قریبا یا بنازلی کی نزدی من داریم ددوی کورونو تا حتی تردے پوریاتی عبد اللہ چران شوادت اللہ تعالی ان اللہ بشک اللہ تعالی لا يخلف الميعاد مخالفت نکی دوا دینا ولقد استهزئ برسل من قبلك وخامخ يقينا توقي کړی شوی دی په ډیرو رسولانو پسې من قبلك مخکستانه فاملیتونو ما مهلت ورکول الذين خلقوا كفروا چې کافران دي ثم اخذتهم بيموني ولدوي فكيف كان فسرنګ وعقاب عذاب زما افمن فسغتك هو قائم چې دی عالم دی هغه ذات هغه الله عالم دی على كل نفس پاریو نفس باندې بما په سبب بما داغه کسبت عالم دی بما پاغه باندې کسبت چې نفس کړی دی یادې کوي وجعلوا ذکر زولي دین الله لپاره الله تعالی شرکا شریکان قلت تو وای نبی علیہ السلام سمهم بیان کې نمونه دوی ام تنبئونه و تاسو خبر ورکوي الله ته بما دغه شی لا علم چې هغه ته نه خبر فی الارض پزمکو کې ام بظاهر من القول یا پخکارا خبره بل زینا بلکې خسته کړی شوی دی الذين هغه کسانو ته کفروا چې کافران دي مکرهم مکر د دوی وسخت دوی من کړی شوی دی اړول شوی دی ان سبیل د سمیلار نه ومن هغه څوک یضل الله چې گمراه کی غلر الله تعالی فما له من هاد نبوی داغه د پاره څوک لار خودن کې لهم لپاره د دوی عذاب دے فی الحیات الدنیا پر ژوند د دنیا کې ولا عذاب الاخرت اشق خامخ عذاب د اخرت ډیر سخت دی و ما لهم ونبوی لپاره د دوی من الله د سوا د الله تعالی نامي واق څوک بچ کون کې مثل الجنه التي مثال د جنت غ صفت د جنت غ وعد المتقون چې وعده کړی شوی د متقینانو سره تجری جنات تجری جنتون دی چبایی کی بامن تحت یاداغی نلان دیلنار ولی کولوها دائم خوراک داغی ہمیشہ دے وظلوها وسوری ہمیشہ دی ودائم ظلوها تلک عقب الذین اتقوا دا انجام دا خلق دے جو متقیان دی وعقب الكافرین النار وانجام دا کافرانو دے اور والذین وغکسانات ناهم الكتاب جمع ورکڑے دوی ته کتاب یفرحون دے خوشحالی گی بما پاغی انزل الیکا جنازل کلشوی دیتا تفا من الاحزاب او در ڈلو دا کافرونا مناغ زوک دی انکرو چه انکار کئی بعد او دا باجر دینا قلت دوی تو وای انما خبرن دا بلکی دا امیر تو ما تا حکم کلشوی دی انا عبد اللہ جز بندگی حکم دا اللہ تعالی ولا اشرک به افضل شریک جوڑنا کم دا اللہ تعالی سرائیس شے الیه ادعو دی اللہ ترا بلم خلق و الیه معابو دی اللہ تواپس کېدل دی وکذالک او دارنگی انزلناه من نازل کړه دی لرا حکما عربیا حکمتا عربیتا مترجمتا بلسان العربی واضح دی دا عربو پا جبا حکمتا عربیتا دا حکمت دی پا عربی جبا کی ولئن اتبعتو کجرت تابیداریو کیا واهم دری د خواہشاتو بعد ما رست داغینا جاک من العلم چراغ لے دیتا تا علم مالکا نبوی لپارستا من اللہ دا اللہ تعالی دا طرف من ولین زوک دوست ولا واقع نبچ کون کے ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وخامخ يقينا من لګري دي ډېر رسولان مخکستانه وجعلنا لهم ما غرزول دي دوی د پاره ازواجن بیبيان او ذریه او اولاد وما كان لرسول او ندی ممکن دی پیغمبر علیہ السلام د پاره آیات یې بیا آیتن چې وروړي او نه خا الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره ولکل اجل کتاب لكل اجل دار یو وخت د پاره کتاب یو حکم دی يمحو الله ختم وی الله تعالی ما غیشا او چوغړی و یثبت او ثابت پاتې کوي همیشه پاتې کوي هغه چوغړی و یثبت ما یشا وعنده د الله تعالی سره ام الكتاب اصل د کتاب دی
و اما نرينك او کجری و ان نريك او کجری مونږ او خایتا تا بعد الذي باز غش نایدوم چې مونږ دمکی ورکو دوی ته او نتوفینک یا مونږ تا وفات کو فلا ينجو من الله نو دوی د الله نه نشي خلاصې دي فإنما فس خبر نه بلکې دا علیک البلاغ بتا باندې رسول دی وعلينا الحساب او په موږ باندې حساب دی اولم يروید وینه ګوري ان یقینا موږ نه تل ارض راتل کوم زمګه تنن قصوا کټکو موږ د لرامینه طرفه ده طرفونو ده دینا والله الله تعالی چې يحكم حکم کوي لا معقب نشته شاته کون کې له حکم هدا الله تعالی د حکم د پاره او هو او د الله تعالی چې سریع الحساب ډیر زره حساب کون کې دی وقد مكر الذين من قبلهم ويقرن مكر کړه واغه خلکو چې مخ کې ود دوینا کفار الامم الخاليه بانبيائهم والمكر اراده المكروه في خفيه په پټه باندې غلط کار اراده کول دې ته مکر وای فلله المكر جميعا د الله تعالی د پاره د مکر او تدبیر ټولو عالم عالم دی الله تعالی ما پاس تکسب او چې کوي کل نفس هر یو نفس او سيعلم الكفار وزر د خبر به کافر لمن عقبت دار چې د چا د پاره د جنت چې د چا د پاره د انجام د کور د اخرت ويقول الذين ويغكسن كفروا كافرون دي لست مرسلات ني رسول قلت يا نبي الاسلام كفى بالله پورد الله تعالی شهیدن گواه بین زما پمن کی و بینکم استاد پمن کی و من وغچو عنده علم الكتاب چې دا غسر علم د کتاب دی او الله تعالی دی